أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تاكلوا الربا نمخر تاسو سود لرا اضعافا مضاعفه پختو کې موږ سود در سود مخر تاسو مال سود دو چند په دو چند کې دو گونا په دو گونا کې یعنی ډیر واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون دې لپاره تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي ویریږئ تاسو د اور هغه نه اعدت للکافرین چې تیار شوی د پاره کافرانو الله مؤمنانو ته وایي تاسو ځان ساتئ اصل چې تاسو دوزخ ته لاړ شئ واطيعوا الله والرسول حکم امره د الله او د الله ر پیغمبر لعلکم او د پیغمبر علیہ السلام لعلکم ترحمون دې د پاره چې تاسو رحم شي وسارعوا او تاسو منډ وه جلتی وکئ الی مغفرة اغب خانه من ربکم طرف درف تاسونا وجنت اغا جنت تا عرضها السماوات والارض چپلن والداغي یعنی پراخی داغي پانداده د اسمانو او د زمکه دا اعدت للمتقین تیار شوی دا جنت د پاره د پرهیزګارو خلکو الذين دا پرهیزګار هغه خلک دی ينفقون چې دی خرج کوي چې مال لګي فی السراء په خوشاله کې او ضراء په تکلیف کې هم والکاظمین الغیظ او دی برداشت کون کی وی د غصه والعافین عن الناس او دی معافی کون کی وی خلق تا والله يحب المحسنين الله محبت لري د نیکای کون کو سرا والذین او اغثان اذا فعلوا فاحشه خرج دی او کی یو کار د به حیا یو ګناه او ظلموا انفسهم یا ظلم کی په خپل ځان باندې ظلم سم الله یعنی ګناه ذکر الله نو دی یاد کی الله لرا فاستغفروا او دی بخانه غوړلی ذنوبهم د پاره د ګناونو خپلو وما يغفر الذنوب او څوک د چې بخانه کوي د ګناونو الا الله مگر یو الله تعالی کوي ولم يصروا على ما فعلوا او دی ولم يصروا بیا نه کوي على ما فعلوا هغه عمل چې دی کم کړی دی دې د توبه وینو چې ګناه وکړو ستومانه شپې او بیا یې نه کوي وهم يعلمون او حال دار چې دی پوهیږي چې دا ګناه مې کړی دی یا الله زمانه توبه ده اولئک نو دا کسان چې جزاؤهم بدل ردی مغفرة بخانه ده من ربهم د جانب د رب دینه وجنات و جنتون دی تجری من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونا خالدین فیها همیشه به دی پائے گی ونعم اجر العاملین او ډیر خد اجر د عمل کوونکو قد خلت من قبلکم یقینا تیر شوی دی مخکې ستاسو نه سننون حالات او واقعات فسیروا فی الارض نو ګرځئ تاسو په ځمکه کې فانظروا وګورئ کیف کان چې څرنګه وو عاقبت المکذبین انجام د دروغو د نسبت کوونکو انجام المکذبین د دروغ غنونکو کفار و مشرکین به د الله عذابونه داسې غنل لکه نعوذ بالله دروغ نو بس الله جل جلاله سوکو دنیا کې عذابونه ورکړي هاذا بیان للناس دا قران پاک دا بیان د پاره د خلکو او هدن او هدایت ته او موعظه للمتقین او نصیحت د پاره د پرهیزګارو خلکو ولا تهنوا او تاسو سستی مکوئ د الله په حکم کې کا جهاد دی او نور اعمال دي ولا تحزنوا او مغم جن کېږي وانتم الاعلون او یې به تاسو پورته اوچت ان کنتم یعنی کامیاب فتح من ان کنتم مؤمنین کې تاسو د ایمان خواندان یې کله کامل ایمان خواندان نو از غم مکوئ تاسو باندې شوچت ایم سسکم قرحون کچری اورسیږي تاسو ته قرحون زخمونه یعنی په جهاد کې نو صبر وکوي فقد مست القوم یقینا رسیدلو دا زخمونه فقد مست القوم قرح ودای سر رسیدلو اغاز زخمونه مثله فمثل الذي تخصیص رسیدلو یعنی قوم د کافر وتا قرح مثله اغاز زخمونه فمثل الذي وتلك الايام او دغدي اغورذي نو داویلوها چې اړوراړو موږ د غورو دره بین الناس په من د خلکو کې وليعلم الله الذين امنوا
نو په جنگ احد کې خو خپل پیغمبر علیه السلام زخمی شو او نور مسلمانان صحابه کرام هم زخمی شو تر دې چې شیطان بکې یو چغه والی وا چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو ته د مسلمانانو حوصله کمزورې شوې الله جل جلاله ولا تسلی ورکي وي تاسو باندې ټیک دا هم زخمونه وشو تاسو هم زخمی شوي قر دې نه مخکې په جنگ بدر کې د کافرو سهالو خیر تاسو ته تکلیف رسیږي استاد د پاره خو نیک اعمال دي او کوفات شو شهادت ته کافر او جمل شي مردار شي وليعلم الله الذين امنوا وزيد پاره چې الله جل جلاله جدا کی کسان چې امنو چې ایمان راوړل دي ويتخذ منكم شهداء او الله جل جلاله جوړ کی اونیسی یعنی جوړ کی منکم استاسنا شهداء شهیدان والله دغیم اوچته مرتبه والله لا يحب الظالمين الله محبت لري الظالمين ظالمانو سره وليمحص الله اور دې لپاره چې خالص کی الله جل جلاله الذين امنوا كفان في ایمان راوړل دي ويمحق الكافرين او ختم کی الله جل جلاله کافران ام حسبتم آیات دا خیال کوي دا ګمان کوي ان تدخلوا الجنه دا چې تاسو داخل شئ جنت ته فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله او لا او تروس بلا نی جدا کړی الله تعالی الذين جاهدوا کسان چې هغه jihad کړي او jihad کوي الذين جاهدوا کسان چې jihad کوي منکم استاسنا ويعلم الصابرين او الله بلا نی جدا کړی دا صبر کوونکی استقامت لرونکی نو ازه خو جنت ته نشي داخله دي چې الله جل جلاله استاد جهاد ګوري او استاد استقامت ګوري ولقد كنتم يقينا وتاسو تمنون الموت چې تاسو به ارزو کوله د مرګ من قبل ان تلقوه مخک داغنا ان تلقوه چې تاسو مخامخ شوي د دې مرګ سره د دې مرګ دراتلو نه مخکې خو تاسو دا تمنا کوله چې خدای موږ له شهادت راکړي فقد رأيتم یقینا چې تاسو ولیدو دغه مرګ وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو قتل چې کافرو او تاسو مقابله وا تاسو قتل نو پیغمبر علیہ السلام بارے کې چې کله شیطان आवाज وکړو نو د مسلمانانو صحابه کرام او صلیف لکه کمزوري شو نه الله ولا تسلی ورکړي